او په باب د فتوا کې د امام مالک رحمت الله علیه احتیاط ته ګوره چې کله به د مسلو تپوسونه به خلکو کول او جواب به ورکاو. ابن صلاح رحمت الله علیه یو عالم دی او هغه ډېر واقعات نقل کړلي و. یو ځل یو سړی راغی امام مالک رحمت الله علیه له ورته ووی چې دا مسله ده د دې څه جواب دی. وایي هغه ووی چې لا ادري زه خو په دې نه پوهېږم. چې مړه دا خو اسانه مسله ده. وایي امام مالک رحم الله غصه شو د سترګې سرې شوې. وی لیس فی الدین امر سهل په دین کې اساني مسلې نشته. که دا وړه مسله ده او که غټه خو چې تعلق د دین څه دی نو دا بیا ګرانه ده. ولې چې زه په یادو مسله ووایم او زه یم چې زه مړه اسانه ده خو یا به دي شي یا به دي شي او د ځانه لګیا خلکو ته فتوې ورکوم نو لهم المهنة وعلی الوزر. مزې به دیو کوي او سبا به بوج په ما باندې د قیامت په ورځ باندې. هیثم ابن جمیل رحمت الله علیه وی و یو ځل د امام مالک رحمت الله علیه نه د 48 مسلو تپوس شو. 48 وای موږ شمارولې په 32 مسلو کې وی چې په دې باندې ماته علم نشتی لا ادري او صرف 14 جوابونه ورکړو. په 48 کې 14 خبرو ته وی دا دي چې دا 32 ته وی یعنی 2 جواب نه کوي او د 20 صرف جواب کوي. پنن زمانہ کې خلکو د دین نم غب چول کړي رہے د فتوی نم غب چول کړي رہے او دغه چې دینو د دینی مسلو نم غب چول کړي رہے. حال دا ده چې دینی مسلې د دې سلفو د حالات چې موږ وایو کنه نو دا د دې د پاره وایو چې د دې دین په سلسله کې موږ احتیاط وکړو او چرته هم په خپل عقل باندې چرته هم په خپل خواهش باندې دا ونه وایو چې نه مړه دا خو ګڼي مامان دی چا به ویلي په ګټ کې به ځینې خلک په دې دغه کې پروتي. دا غلطه خبره ده. خبره ځای ته رسول امام مالک رحمه الله تعالی د دغه پایو او دارنګي فرمایل وی شاګردانو ته دا وی چې کله عالم په یو مسله کې وی چیرې دا راته نه ده معلوم د نه ده معلوم خبره د په کتاب کې نه و بلکې اره مسله چې معلوم ده دا تباہ او برباد ده. خلک خو هغه ته وایي چې دا ډېر پوهه دی که نه هرې خبرې جواب کوي. وایي دا تباه دی د هرې خبرې جواب به څنګه کوي. د دې وجې نه دا د امام مالک رحمه الله په درس کې د هغه په سیرت کې زمونږ دپاره یو لوی سبق دی چې مونږ هم په توک باندې په اټکل باندې خلکو ته مسلې ونه وو او نه په خپل عقل باندې مسلې بیان کړو. نو دا د امام مالک رحمه الله طریقه وه او د هغې په نتیجه کې امت ته هم دقه خبره هغې ښودلې ده. امام مالک رحمت الله علیه څومره زیات د هغه تقوا وه د هغه عجزي وه د هغه انکسار و چې په ځای د دې په خپله په لکونو حدیث ته قلم نوتي دي دی لیکلي دي. خو چې کله به چا تپوس وکړو نو ورته به ووي چې زه ته اوس پله لاړ شه زه ګورم دا مسله نو یو ځل ورته چا ووایي چې ته خو دومره لوی امام یې څنګه چې ما مخکې عرض وکړو او ته وایې خلکو ته چې یاره صبر وکړو زه مسله ګورم د نورو خلکو به څه حیثیت وي. په امام مالک رحم الله په ژړا شو او وی چې یو ورځ داسې را روانه ده چې دا سائل به یو زه به ما او ته به زما په ګریوان کې لاس اچولي زه به بیا څه کوم د رب العالمین مخې ته. دا خو داسې نه ده چې خبرې جواب دې صرف ورکړو دا خو ذمهداري ده. او بیا یې وفرمایل چې د چا دا خوښه چې په هره مسله کې جواب ورکوي ګوري نه خو ډزو جواب ورکوي نو وایي فلیعرض نفسه علی الجنة والنار ثم یجیب. دیر خپلې مخې ته جنت هم ودرئ او دوزخ دې هم ودرئ چې د دې جواب په نتیجه کې زما ځای دا دی که دا بل دی هله دې بیا جواب ورکړي. د هغې نه پس به بیا پته ولګي چې دی جواب ورکولی شي که نه شي ورکولی. دا د امام مالک علمي حیثیت